قدرمنو کتونکو سلامونه او پیرزونې، زه نیاز احمد خان او زما سره ملګری فضل خالق د دغې نوې خپرونې سره تاسو ته مخامخ یو. موږ به په دغه خپرونه کې کوشش کوو چې په سوات کې کومې پیښې کیږي، دلته کوم واقعیات کیږي، سیاسي سماجي هلې ځلې کیږي، په هغې به تبصره کوو. زموږ تازه کومه پیښه چې ده هغه په 5 اکتوبر باندې په سیدو هسپتال کې یو زلمی زخمي راوړلی کیږي. هغه زخمي چې دی نو هغه هم په دغه هسپتال کې ساه ورکوي. د هغې لواحقین رشته دار وینا دا ده چې دته سټریچر نه میلاوېدو، دته په وخت باندې دوایي نه میلاونه شوې. دغه باندې به بحث کوو چېرې د هسپتال څه کردار پکار و، د خلکو څه رویه پکار ده، بیا خلکو احتجاج هم وکړو، روډ هم بند کړو، او بیا وروسته ضلعي انتظامیه پولیس رالل او هغوی چې دی نو دغه احتجاج چې دی نو هغه تربیت تر کړو. فضل خالق صاحب څه ګڼې چېرې په یو سټیټ کې، په یو حکومت کې هسپتال شته، په دغه هسپتال اربونو روپو بجټ دی، دغه ځای کې اډمنسټریشن هم شته د هسپتال، دغه ځای ډاکټر هم دی، دغه ځای چې دی نو نرسه هم ده او نرسان هم دي، او یو مریض په دې وجه باندې هسپتال ته وړلی کېږي چې د هغه به یعنې ژوند بچ شي، او هغه د ژوند بچ کولو په ځای د هغه نه شناختي کارډ غوښتلی کېږي. هلته وایي چې ته دا وکړه قانون خو دا دی چې لاول مریض دی. څه وایې تاسو په دغه باندې؟ ګوره داسې دی چې دا خو د سټیټ ذمواري ده چې هغه خپلو وګړو ته چې کوم سټیزن ورته ویلی کېږي هغه د عین د لاندې هغو ته به فري علاج ورکوي، هغه په هر صورت کې به ورکوي. او دا د کم مریض چې دی هغه چې هر څوک هسپتال ته سرکاري هسپتال ته لاړ شي نو د هغو ژوند بچ کول یا د هغو علاج ورکول چې دا د سټیټ د لاندې چې کوم هسپتالونه کار کوي د هغو فرض دي. بله خبر دا دی چې د بده مرغه زمونږ هسپتالونو کې د انتها نه زیات رش دی. د هغې رش د مینیج کولو دپاره دلته څه داسې پروګرام نشته. په دې کې اولنۍ خبره که سیدو ټیچینګ هسپتال ته تاسو لاړ شئ نو که په دې ګیټ نه نوځئ نو تاسو ته به هم پولیس ولاړي، هم به ته د هر نمونه چوکیداران ولاړي، هم به تاسو عجیبه عجیبه خلک ولاړي. اول خو هغه تا دننه پرېږدي، نه ګاډی نه پرېږدي، نور ګاډی نه پرېږدي. نو که فرض کړه داسې یو ایمرجنسي ګاډی راشي نو اول خو هغه ډېر څه ټایم دلته په دې ګیټ کې ځای شي چې یاره په ننوتو کې دی آزاد ونه ننوځي. بیا که ته دننه د سیدو ټیچینګ هسپتال نن سبا ډېر زیات ښکلی جوړ شوی دی، دا کوم چې سینټر هسپتال دی کیژوالټي ده، خو که ته صرف دې ګیټ نه دننه وګورې که نه نو ستا باندې به ساډوبي راشي. ساډوبي به دا راشي چې وروره ډېر شی دا ګټې او دا پرتې دي، ګاډ د څه د پکې د ډاکټرانو ګاډو ځای دی او څه پکې د عام خلکو ځای دی، په منځ کې چې نرۍ غوندې لاره ورکړې ده نو یو هغه آزاد تله بندوي. انتظامات صحیح نه دي، مس مینجمنټ کې به دا پوټیج هم ګوري، هغه زلمی به هم ګوري، او د هغې هغه غوسه هم ګوري چې هغې هغه روډ بند کړی دی یا هغې چې احتجاج کوي. د خلکو رویه داسې پکار ده څنګه چې هسپتال انتظامیه یو ویډیو جاري کړې ده، پای کې دا وایي چې را دوی ته سټریچر ورکړی شوی دی. بیا وروسته چې کوم د مریض سره چې کوم کس راغلی دی هغه دغه شکیل هغه وایي چې هغه یو چوکیدار دی خو هغه په هغه میز ناست دی او هغه چټۍ کټ کوي. دغه یعنې دغه عهده چې ده چوکیدار د دې نه وړاندې هم داسې چې دی نو راغلي دي شکایتونه چې دغه د سویپران دي، صفایي والا دي، دغه عهده صفایي ده، ټیک کار دی، ښه کار دی، خو هغه دغه ځای کې ستنې لګوي، دغه ځای کې نور کسان دي هغه به سټریچر یې ګرځوي. نو یو نااهله کس یا انکوالیفاید کس اټینډنس لګول ستاسو په نیز باندې دغه وجه خو نه ده چې هغه کوم خلک په تکلیف کړو، د هغوی مریض په وینو کې پروت دی او هغه ته چې دی نو هغه سوال جواب داسې وشي چې هغه ښه اشتعال شي. ګوره داسې ده چې کله چې د سټریچر خبره شي اول خو به دې خبره کوو نو زموږ په خپله د رشتهدارو سره دا مسله ده. هغه زموږ رشتهدار بیا وفات شو، هغوی چې کله راوړو نو دا هغوی سټریچر نه ورکوو، ورته دا وایي چې یاره شناختي کارډ دې راکړو سټریچر به درکړو. بیا هغه سړی په تا دی کې په مریض ډېر زیات سخت وي، هغه زموږ رشتهدار چې ونه هغه شناختي کارډ ورکړو، دا مریض یې دننه کړو او هغه بیا ایکسپایر شو. بیا هغه سټریچر دننه پاتې کړی دی خو دی وړی دی. یو 2-3 ورځې بعد هغه ته د خپل شناختي کارډ یاد شو چې کله راغی نو دوله نه ورکوو، ورته یې چې هغه سټریچر راکړه، حالانکې هغه سټریچر هغه ورکړی و خو بیا په ډېره غټه غویمه باندې هغه ته شناختي کارډ. لنډو ټکو کې څه پکار دي چې هسپتال مثالي شي، خلک چې په کوم نیت یا په کوم مقصد دي چې هغه ژوند بچ شي، او خاص کر ایمرجنسي کې، خاص کر ایمرجنسي هسپتال داسې ځای دی چې په دې کې مریض چې دی هغه ډېر مریض سره لواحقین په ډېر ټینشن کې نو دوی ته د انکریجنګ ورډ د خوږو الفاظو د اخلاقو ضرورت دي. خو د بده مرغه دلته زموږ په هسپتالونو کې په عمله کې هغه خواږه الفاظ نشته. هغې وجه دا دی چې دلته پکې پروفیشنل کسان نشته، څوک چوکیداران دي، څوک سویپران دي، هغه سویپینګ یا صفایي مفایي نه کوي.
دلته 2-2.5 کسان دي چې کلاس 4 او صفای والے دي خو هغه ټول په اپریشن تیټرو کې ګنډل کوي هغه د ډاکټرانو سره د ډاکټرانو هغه کار کوي. اوس نوټس جاری شو او شکیل چوکیدار پکې سسپند شو او انکوایری شو بیا هغه شانته کې زړه ټیم جوړ شو هغه بچ د انکوایری نه بعد ریپورت ورکړي او بیا بچ د یو کمیټي جوړه شو په پوری طور پر څه پکار دي. نه دلته خو مسله دا ده چې د ټول نه کم لوور کس دی لوور ګریډ کس هغه غریب پکې لاړ شي په کمزوري دا دلته ټول پاکستان کې دا چللی پکار دا چې په دې کې ککړ سونه خلک یوازې چوکیدار نو په دې کې ککړ سونه خلکو دا ټول خلاف قانوني کاروي پکار وا او د دې لوایقینو د ادرسي پکار وا نو دوه بیا سټرایک او پروټیسټ نه کوي. جی کتونکو بالکل هم دغه مقصد دی چې لکه پوه راشي وایسه جرنده پسده اسدانې لم دي نو کوم چې زمون عام خلک ته هغه چې هسپتال ته لاړ شي دغه بیهیویر یا دغه رویه هم هغه شانته کې نه کوم چې د مهذب قانون پکار ده او بیا دغه خبره ده چې کوم خلک دغه ځای کې هغه غیر قانوني کار وکړي ناقانوني کار وکړي د خلکو سره خراب رویه وکړي نو دغه خلاف هم چې نه کاروایی کېږي نه چاته چاله سزا ورکړه نو دغه رنګې خلک قانون په خپل لاس کې لي او دغه رنګې بیا ناوړه پیښې راځي. دې سره خپل کوربه نیاز احمد خان او فضل خالق ته اجازه ورکوي. الله پامان.